په لکونو مسلمانان د قربانۍ د اغستلو پسې ګرځي را ګرځي چې د دیو دا ټول عملونه نیت برابر شي او د الله د رضا د پاره کې او ریاکاری دړه نموزي او د خلی نموزي دا ریاکاری من پس شیطان لګېدلې دی او شیطان هم نه پریدي چې موږ عبادت ونیسو په صحیح طریقه موږ له قبول شي ډېر خلک چې څاروي والي نو بس بیا وایي کلي کې داسې څاروي نشته چې دا موږ کوم واغست دا د ریاکارۍ علامه وي تعالی خدای توفیق درکړ ښه دې راوست په دې نورو له دغه ولې ورکې چې د نور زمونږ د موږ نه هر چا کمزوری دی دا د نورو سپکاوی دی راشه داسې خلک درته وښیمه زمونږ شاګردان دي ملګري هم دي دوستان هم دي په اختر کې دومره قربانیانې کوي چې قصابان راولي د سهار نه تر مازدیګره اوسګارېږي سحر نمازیګر او دغه ټول قربانیانې به د خدای پر رضا خلکو له ورکړي توبې به وباسي چې یو غټه حجرې ده داسې یو نیم کنال حجرې ده دا د څاروونه دا شي د خلکو ټول څاروي د دوی د بل چا نه او دا ذبح کېږي او دا قصابان کټ کوي او دا په ګوتو کې شاپورو کې بندېږي او د خدای په نوم یې ورکوي تمکه وکړه چې تاسو خې واغسته نو بس بیا ویې د ټول کلي خې د ټول کلي چا مال موږ ته نه رسېږي نه پام کوه ګوره داسې نه ډېره ګراني ده د دې ګرانۍ په زمانه کې چې دا دومره پیسې دې ولګولې کوشش وکړه چې خدای دې له قبول دا کوشش مه کوه چې خدای دې له بربادي ګناهګار به شي ګوره قرباني به دې ونی شي په تا به قرباني واجبه پاتې شي د دغه څاروله چې سړی خدمت کوي دا د عبادت او د ثواب په نوم باندې دې سره خپل ذکرونه کې دې سره خپل اعمال ساتي نو دا د بهترین ورځې د ثوابونو دي د لسو ورځو کې یوه ورځ را روانه ده د نحو کې چې هغې ته د عرفې ورځ وایي دا د عرفې ورځ یو ورځ روژه نیول د 2 کالو د روژو اجر الله ورکوي 2 کالو د روژو الله پاک مسلمان لره په د 2 کالو ګناهونه معاف کوي دا زمونږ او ستاسو د اعمالو دپاره دا یوه سیزن دی زمونږ د مسلمانانو د اعمالو دپاره خو شرط پکې دی چې خدای پاک له قبولیت ورکړي چې قبولیت ورله الله ورکړي نو لوی مقام به حاصل شي چې قبولیت ورنکړي کار به خراب شي او نتیجه به د قیامت په ورځ پته لګېږي مخکې خدای چاله نتیجه نه ښیي د آدم علیه السلام 2 بچي وو یو حابیل نامه و یو قابیل نامه و او دواړو خیراتونو ته خدای ورته حکم وکړ چې خیرات وباسه لیکن د حابیل اخلاص او د عمل صحت او اخلاص خدای ول قرباني قبول کړه او د قابل خدای قرباني قبول نه کړه خدای قرآن کې وایي فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر نو هغه کچا شو هغه زړه له نورم کینه پیدا شوه دا ولې ستا خیرات قبول شو زما قبول نش بیا ورته شیطان دیړه راغی تعالی خې کار وکړو اوس داسې پیښه اوسه وکړه چې دیم عمر نه یاد لري درا شرورې مړ نو چې کچرته په دې لکونو انسانانو کې خدای مکه د چا قربانی قبول نشي او تا ته پته ولګېده چې قربانی دې قبول نشوله دا دومره پیسې دي سین ته وغورځېدې
نو کچرته تا ته خبر کېدلې نو تا به بله قرباني کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر ورځ و خطبه ویله لوی اختر کې. یو سړي ته تپوس وکړو د الله پیغمبره ما خو د اختر د مون نه وړاندې قرباني وکړه او زه خبر شوی وم چې د اختر ورځ د خدای د عبادت دپاره ده او د رزقونو د خوړلو دپاره ده. نو ما د مون نه مخکې قرباني وکړله، منګه مو خوړله، په ګاونډیانو مې تقسیم کړه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي دا د خوراک څاروي ځان له د قربانۍ دپاره بل حلال که ورشه. نبی کریم علیه السلام ورته ونه ویل چې بس همدغه یو بس دی، نو وی نه دا ونه شو. په شرعي طریقه د قرباني ونه شوله، لاړ شه ځان له دا د غوښه شو خوراک او ځان له قرباني بله وکړه. نو دې مونږ ته ښیي ګوره هر کار چې خدای درته کوم کار وښیي هغه کې، او چې د خدای په شرطونو برابري هله به یې ګوره. اصل کې د الله تابعداري پکار ده، چې د الله او د الله د رسول تابعداري تا ته یي په هر حال کې، که ګټه او که تاواني، که د چا خفګاني او که د چا خوشحالي، خو مقصد ستا خو یو د رب رضا یي. بس که دې کې څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي، زما چا سره د خفګان کار